واذ قال او یاد کا هغه وخت قال چې او فرمایل ابراهیم علیه السلام ربي چې اے رب زما ارني او خیماتا کیف څنګه با تحيي الموتى تجوندی کوي مړو لرا ته څنګه مړي ژوندۍ کوي قال الله تو فرمایل اولم تؤمن استا یقین نشته دی قال ابراهيم عليه السلام عرضك بلا ولنا یقین نشته دی الله پاکا ولكن لیکن ليطمئن د پاره دې چې مطمئن شي قلبي زړه زما دا سوال لدی د پاره کوم چې الله پاک زما زړه مطمئن شي او زه د دې اوس دلته کې سوال راځي چې ابراهيم عليه السلام ولې دا سوال کو چې الله پاک ته په قیامت کې څنګه مړي ژوندۍ کوي دانش د ابراهيم عليه السلام یقین نو د پیغمبر یقین مضبوط وي هغه د کیفیت سوال کو چې په کومه طریقې به ژوندۍ کوي اگر هغه په تاسو لن مثال درکما چې دا موبایل نو راوتی او خلکو به ویرا بعض خارونو کې راوتی نو موږ ته به خلکو دلته کې ویرا یو شی راوتی دی په موبایل باندې وګوره سړی بار ملکی دلته کې سره خبرې کیږي دلته باغتا تخکاری الته بتاغه تخکاری موږ یې به خلک ذهن به خبره نه غست موږ ټیک تا خو په خپل ترسو موږ د موبایل د ویډیو کال نو لیدلې نو زموږ ذهن ته خبره نه راتله یا ډاکټر شیخ شریشه رحمه الله نشه تاسو کړو هغه زموږ استاد وی هغه چې اخره زمانہ کې به د غانو بجانو د سامان دومره زیات شي چې جمعات ته بلل شي نو هغه وخت کې هغه صرف ریډو لیدلو نو هغه وی زموږ استاد دا خبره وکړه چې د غانو بجانو سامان به دومره زیات شي جمعات ته بلل شي نو هغه وخت هغه غټ ریډو نو هغه مقتدیانو ته تاسو کو چې دا د غانو بجانو د سامان به څنګه زیات شي جمعات ته بزي وی دا سره جواب نو ولی وی هغه چې د الله پیغمبر ویری دی ټیک دی او کیفیت ماته نه دی معلوم چې څنګه به د غانو بجانو د سامان زیات شي اوس موږ په خپل سترګو باندې ولیدو چې زموږ سره موبایل پروت وي غانه په سیټ وي او دلته کې چې کوم نه رنگ راشي غانه شروع شي زموږ په مشاهده سره په خپل سترګو باندې ولیدو نو یقین خوراک چې تر کومه پورې انسان یو خبره په خپل سترګو باندې نه لیدل نو دی وی ټیک ته یبا څنګه به نو هغه څنګه کیفیت دې ته کوم نه معلوم نو مخکې زمانه کې خلکو ریډوان او ټیفان د شیزونو نو لیدل بروي غرته چې ستار خېجول وکنه نو غر ولو ستار نو لیدل نو هغه کوم دی وډنګو دغه مخکې نو وسخي وی عجیب قدرت کمال ہے لکڑیاں کاشی اٹیاں اٹیاں کرتے ہیں کنا وی د الله عجیب قدرت دی وی د لرګي شی دی اٹیاں اٹیاں کوي نو خدا شي نو لیدل چې دا ولیدو نو لکه نو بهرحال چې کوم ابراهيم عليه السلام چې دلته کوم سوال کړی دی نو د کیفیت دغه طریقې باره کې کړی چې په کومه طریقه باندې ودا چې کوم دی ژوند کیږي نور د یقین چې کیږي با څنګه به کیږي نو هغه الله پاک جل شانه عدد بیا مخامه واذ قال هر کله چې او فرمایل ابراهيم زما ربي ارني اي رب زما ربي اي رب زما ارني او خيماتا كيف تحيي الموتى چې څنګه به ژوند کې مړو لرا قال د قیامت پر ورځ به مړي څنګه ژوند کې قال الله تو فرمایل اولم تؤمن ايستا یقین نشته دی قال ابراهيم عليه السلام عرضكو بلا ولنا الله پاک یقین خو مشته دی ولكن لیکن ليطمئن قلبي د پاره دی چې مطمئن شي زړه زما زړه می مطمئن شي نو د چې کله دا سوال وکړ الله پاک جل شانه وتو فرمایل قال الله تو فرمایل فخذ انسا اربعه من الطير اربعه سلور من الطير د مرغونه سلور مرغه انسا فصرهن بیا هغوی بلدک فصرهن بلدک هغوی الیک خپل ځان سره عادت کړه دغه مرغه سلور مرغه انسا او دغه مرغه د خپل ځان سره عادت کړه د مرغه عادت کیږي هر یو چیز کی مين او محبت شته دي نو چې انسان کړه دی اوسې سره مين او محبت کوي کنه نو د سیز سره عادت کیږي زمون کر بانګي دی نو هغه دومره عادت شوی دی چې هغه اسی خوراک نه کوي زه تا یا کور کې ماشومان ورته لاس کې کوم نه دانی ونی چې راشي وس دانی وخوري نو هر یو چیز عادت کیږي د انسان سره ځکه انسان په خپل باندې محبت والد انس نه دی انسان کې به محبت او د دې کوم چیز سره محبت کوي نو هغه چیز ور سره عادت کیږي نو الله وتوي فخذ انس اربعه سلور من الطير د مرغونه فصرهن بیا هغوی بلدک الیک د خپل ځان سره ثم اجعل بیا وګرځوا کېږده علی کل جبل نو چې کله ابراهیم علیه السلام سوال وکړ چې الله پاک ته به دا مړي څنګه ژوندي کوي مطلب یې دا چې په کومه طریقه به ژوندي کوي چې زما یقین وشي زما د زړه اطمینان وشي او چې کله د سړي یو څیز په خپل مشاهده په سترګو سره نه لیدلې نو دی چې دا به داسې کېږي دا به داسې کېږي اوس الله موږ نه دی لیدلی موږ چې الله به څنګه وي اگر چې الله پاک وایي چې دې کې سوچ مه کوئ الله وراء الورا دی او قیامت کې به الله پاک دا ارمان زمون پوره کوي او په قیامت په جنت کې به د ټولو نه زیاته خوشحالي د الله پاک په دیدار باندې
لک کاله به د الله پاک دیدار کوي او انسانان به مړیږي نه. اخره کې به انسانان وی یا الله زمونږ د جنت تا ټول نعمتونه واخله، صرف یو پیر راته دیدار وکړه. الله به وي د عامو مؤمنانو دپاره به دیدار د الله د جمعې په ورځ باندې، او بعضې د الله داسې بندګان به وي چې په ورځ کې به څو کرته ورته الله پاک خپل دیدار کوي، خپل ځان به ورته ښیي. نو دا ذهن کې چې څنګه به وي، څنګه به کېږي، نو دا ذهن پکې منتشر وي، ذهن پکې ګډ وډ وي، کله یو طرف ته سوچ ځي کله، او چې کله انسان هغه څیز وویني په خپله باندې نو زړه تسلي وشي. نو ابراهیم علیه السلام وی الله پاکه ته به په کومه طریقه ژوندي کوي؟ نو الله پاک ورته وفرمیل چې 4 مرغۍ ونیسه، د ځان سره عادت یې که، او د عادت کول هم د دې دپاره چې ستا نه بیا دا مرغۍ خطا کېږي نه، بیا دا مرغۍ حلالې که، او بیا دا مرغۍ کیمه که کیمه، د دې اډوکي، د دې بڼې، د دې وزرې، د دې هر یو جز په ټوکای یا په تبر سره یا په چړې سره مکمل کیمه که، لکه څنګه چې مونږ کیمه جوړو دقه شان د کیمه. بیا دغه مرغۍ واخله او په 4 واړو غرونو باندې کېده، یوه حصه په غرونو ټولې ګډې وډې که، ټول یو ځای وټاکوه، یو کیمه ته جوړه کړه 4 واړو مرغونه، او سرونه خپل ځان سره پرېږده، او بیا په خپل اندازې سره 4 برخې که، یو برخه په یو غر باندې کېده، او سر ځان سره نیسه. نو بس کمې مرغۍ ته چې ته آواز کوې، نو هغه مرغۍ غوښه به نوم بې راځي، اډوکي به راځي، ډانچه به ستا په لاس کې جوړېږي، بیا پې غوښه راځي، بیا پې بڼې راځي، ستا په لاس کې به آواز کوي. مرغۍ کبې مفسرینو لیکلي دي چې په دې کې یو کارغه یو پکې بانګي و، او یو پکې دغه کمتره وه، او یو پکې طاووس. نو دې طاووس ته په خپل حسن باندې ډېر ناز دی، دی په خپل حسن باندې مغرور دی چې ځان لا ډېر ښایسته پیدا کړی. او دا کارغه چې کوم دی نو دی حسیس الطبع دی، یعنی دی د طبیعي شرافت نه محرومه دی. او دا کمتره چې ده کمتره، نو دا په خپل مقصد پوره کولو کې تعدي کې جلدي کې چې زما دا مقصد دی زر پوره شي، او بانګي کې شهوت ډېر دی. او انسان هم د دې 4 څیزونو نه مرکب دی، انسان کې شهوت هم شته دی، شهوت پکې هم ډېر دی. او هر انسان دا غواړي چې زما دا مقصد دی زر پوره شي، چې د دې یو څیز ته خیال شي دی چې دا زر پوره شي. او دغه رنګې حسیس الطبع هم دی، الا ماشاء الله سوا د نیکانو بندګانو نه. او دغه رنګې دغه د صفت پکې هم دی، د بانګي د شهوت پکې هم دی. نو الله پاک جل شانه دغه 4 قسم مرغۍ ورته یاد کړل. نو دغه 4 مرغۍ چې کوم دی راوړلې، هغه د ځان سره عادت کړلې، بیا کیمه کړلې، مکمل بڼې او وزرې او اډوکي هر څه یو ځای وټکول، او بیا په 4 غرونو باندې کېښودل. چې په 4 غرونو باندې کېښودل، سر به د یو مرغۍ مثال د بانګي سر ځان سره ونیسو، بانګي ته راځه، د بانګي هغه غوښه را روانه وه داسې، نو بیا اډوکي رالل، په هوا هم نه په ځمکه باندې رالل، زه چې ده ورته کتل، نو بیا اډوکي جوړ شو. او د 4 واړو غرونو نه به د هر ځای نه به خپل جز راتلو، د بانګي چې کوم اډوکي هغه به راتلو، بل به نه راتلو به د په لاس کې به جمع کېدو، ډانچه به جوړېده. بیا د 4 واړو غرونو نه چې د بانګي کومه غوښه وه، هغه غوښه راله، او د بانګي د پاسه چې کوم دی پیوس شوله، بیا بڼې رالي، او بیا د په لاس کې آواز وکړو او ژوندی شو. دغه رنګې کمتره، دغه رنګې طاووس، دغه رنګې کارغو، 4 واړه مرغۍ ژوندی شوې، د ده د نظر وړاندې ژوندی شوې. نو دې کې دغې واقعه طرف ته اشاره ده. نو قال او فرمایل الله پاک فخذ انسا 4 من الطير د مرغون فصرهن، بیا فصر بیا عدد کا بلد کا هن د مرغی الیک د خپل ځان سره، ثم اجعل یعنی بیا الاله کا ویټه کوا، ثم اجعل بیا کېږده على كل جبل په هر یو غر باندې، منهن د مرغون جزءا یو برخه په 4 غرونو کې ده. ثم دعوهن بیا आवाज ورکړه د مرغو ته، یاتینک دی برازی تا سعیا په منډه باندې. نو چې دا ټول کار د حضرت ابراهیم علیه السلام د وړاندې وشو، یو مرغۍ به راتله، خپل حصه به راتله، ټولې به هم نه راتلې. 4 واړو غرونو کې چې کم اډوکي د بانګي وو، هغه بانګي له رالل، بیا چې کومه غوښه د بانګي وه د 4 طرفونو نه هغې له راله، بیا چې کمې بڼې د بانګي وې هغې له رالي، او د به لاس کې آواز وکړو، ژوندی شو. کمتر هم د په لاس کې ژوندی شوه، دغه رنګې کارغه هم د په لاس کې ژوندی شو، طاووس هم د په لاس کې ژوندی شو. په خپلو لاس یې ورته وکتل، په خپل وعلم وی پوه شه چې ان الله بېشکه الله تعالی عزیز غالب دی، هر څه کولی شي الله پاک، حکیم او خاوند د حکمت دی. الله داسې کوي
د هر چا مخکې مړي ژوندي کولی شي، خو په دې کې د الله حکمت دی هغه دا دی چې زموږ ایمان په غیبو باندې دی، موږ په غیبو باندې ایمان راوړی دی، موږ ته الله پاک ویلي دي. نو دا واقعا موږ داسې منو چې لکه موږ په خپلو سترګو باندې دي. نو الله په دې کې حکمت دی. بیا خو د ایمان بالغیب هغه فضیلت نه پاتې کېږي چې الله هر چا ته مړي ژوندي کړي. نو الله په دې باندې حکیم دی. دا واقعه چې د ابراهیم علیه السلام ولیدله نو یقین خو د هغه نه مخکې نه مضبوط و. خو دا موږ او تاسو ته هم دلته بیانوي چې ګورې تاسو الله پاک په هر څیز باندې قادر دی کولی شي. د ایمان د زیاتولو دپاره دا واقعات دي. دا ټولې واقعات الله پاک جل جلاله فرمایل دا په هغه خلکو باندې هم رد دی چې کوم خلک دا سوال کوي چې یاره مړي به څنګه ژوندي کوي. ځکه چې سړی مړ شي خاورې شي، بعضې وخت کې سمندر کې خلک یې وسوځي، دا کافران هندوان وسوځي، هغې غیره چې کوم دی وچانګي په سمندر کې. نو دا به څنګه راجمع کړي؟ نو دا به دقسې چې څنګه الله پاک د بانګي هغه غوښه د څلورو واړو غرونو نه او ټوله غوښه په یو بل کې خلط شوې مل شوې وه، ګډه وډه شوې وه، د هغې نه الله خپله راوسته. نو الله چې په دې څنګه قادر دی نو دقه شان په دغه ایره باندې هم قادر دی چې کومه ایره په سمندر کې په کم ځای کې دا هغه به الله پاک په ورځ د قیامت راجمع کړي. کوم انسانان چې خاورې شوي دي هغه خاوره او الله پاک په ورځ د قیامت راجمع کړي، د دې نه به انسان جوړېږي او الله به پکې روح ورکړي. نو الله په دې باندې قادر دی. نو څنګه چې دغه شان نو دغه شان الله پاک کولی شي.